الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتمندو مسلمانانو ورونو مونږ تاسو الله رب العالمین په ډېر عظیم الشان او ډېر لوی نعمت سره سرفراز کړیو هغه نعمت دې نعمت د اسلام چې الله رب العزت مونږ تاسو ته نعمت د اسلام را کړی دی اور مونږ تاسو یې د مسلمانانو په ډله کې پیدا کړیو اور بیا د عظیم کتاب قرآن کریم زمونږ او د تاسو د عقیده یو رهنما ګرځولې ده دغه کتاب قرآن کریم نا چې کوم آیاتونه ما تاسو وړاندې تلاوت کړل په دې آیاتونو کې الله رب العزت خپل بندگانو ته د توبې ترغیب ورکړي چې اے زما بندگانو د دین مې یریږي چې تاسو ټول عمر د الله نه فرمانه کړی دي ګنه معاف بنشه نا الله فرمایي توبو الی الله توبه نصوحا توبه وباسه الله تا اور توبه نصوحا برابر توبه وباسه اور د یو الله رب العالمین تابعداری
اور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو دا لار په دې باندې ژوند تیر کې دې کې هیڅ شک نشتا چې کله انسان دنیا کې ژوند تیری نو انسان نه ډېر نافرمانی کیږي ډیر داسې کارونه د انسان نکیږي چې په هغه باندې الله رب العالمین ناراضه کیږي اور ډیر کارونه د انسان نه داسې کیږي چې هغه د انسان او د الله په منځ کې د لریوالي سبب ګرځي د هغه نه د بچ کېدو د پاره اور د الله د رضا منتیا د پر الله تمام مؤمنانو ته اعلان کی توبو الی الله جميعا توبو باسه الله ته ټول ایها المؤمنون اے مؤمنانو اشاره د دې خبره طرف ته چې صرف کافر ته आवाज نه دی چې ګناهونه پرېږده او الله باندې ایمان راوړه بلکہ ایها المؤمنون کے اللہ مؤمنانو تا خطاب کی چه اے مؤمنانو سرد ایمان دا داوینا تاسو پڑیر گناہنو کے مبتلا ہے توبو الاللہ جمیعا ایها المؤمنون اے مؤمنانو طول اللہ تا توبو باسے لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شي نو د مسلمانانو کامیابی په دې کې دا چې ټول الله ته وجاړي ټول الله ته توبه طائف شي او ټول د الله رب العالمین په دربار کې دا اقرار وکي چې الله هر قسم گناهونه دي نو الله ز پاغه باندې ککړ یم اور دې آیت کې ښکار دلیل ده اللہ فرمائی توبو الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون طول توبو باسے اللہ تا اے مؤمنانو اولی توبو باسو لعلکم تفلحون دید پار چی تاسو کامیاب شے دا آیت دلیل دی پدی باندے چی مسلمان ویسا دی کامیاب شم نو علاج توبہ دے علاج سے شے دے طولو آئے علاج سے شے دے توبو الاللہ یو اللہ تا توبو باسے ہر انسان تخپل گناہونا معلوم دی نن معاشرہ کی مسلمان دا صبر پریشانوں شکار دے کہ دا حکمران طرف تو گواری او آغا تو گوری او نظرو کی مسلمان عوام طبقہ د خپل حکمران نه مطمئن نه ده د دې اثر دا دی چې دا د مسلمان گناهونه دي الله په ظالم بادشاہان مسلط کړي دي داسې بادشاہان زمونږ د گناهونو د وجه په موږ مسلط دي چې هغه بادشاہان د علماو لحاظ نه کوي داسې بادشاہان په دې عوامو مسلط دي او په دې ملک باندې چې هغه د مدارس لحاظ نه کوي هغه د منبر او محراب لحاظ نه کوي هغه د ملک د غریبانانو لحاظ نه کوي هغه د ملک د تورسرو خويندو میندو لحاظ نه کوي هغه د ملک د غریب او د فقیر طبقه لحاظ نه کوي هغه د ملک د زنانو لحاظ نه کوي د ماشومانو لحاظ نه کوي توبو الاللہ جميعا روڈ تا وتل کمال نه ده روڈونا بلاک کولو سرب کامیابی حاصل نشی توبو الاللہ اے مسلمان یو اللہ تا توبت عائب شا اولی ہر گناہ تاکہ موجود دے کہ اللہ دا زنا نہ منع کرے دا نو دا مسلمان پا قوم کے دا مسلمان پا ملک کی دا زنا چکلے و دا زنا اڑے کلاو دی کلی دی کلاو دا زناکارو تا اللہ خطاب کئی توبو الاللہ
الله ته توبه وباسه. زنا یو عظیم گناہ ده. نن نوجوان سره په لاس کې د زنا اسباب، نن نوجوان سترګو ته د زنا ماحول موجود دی، نن د نوجوانانو غوږونو ته د زنا ماحول موجود دی. نن سړی ښځه بازار ته نشي ایستلی، نن ښځه د کور نه بهر نشي ایستلی، ځکه چې بهر قدم اخلي د زنا اسباب مهیا دي. بازارونه د زنا اړې، کلی د زنا اړې، تر دې چې نن کورونو نه د زنا اړې جوړې شوې دي. دې حال کې به الله ظالم حکمران په مسلمان ولې نه مسلط کوي؟ دې حال کې به مسلمان د منګای شکار ولې نه جوړیږي؟ دې حال کې به مسلمان د ټینشن شکار ولې نه جوړیږي؟ په دې حال کې به مسلمان اوخ کې ولې په گریوان نه بهیږي؟ ته لږ وګوره کوم رب چې ته پیدا کړې او کوم رب د قرآن غوندې قانون درلېږلی دی، په هغه قانون ته څومره عمل کړی دی؟ د هغه قانون منلو ته ته څومره تیار یې؟ د رب فرمان بردارۍ ته ته څومره تیار یې؟ د رب حکم منلو ته ته څومره تیار یې؟ دې ټولو ګناهونو ته الله رب العالمین مسلمان له اشاره کوي او فرمایي توبو الی الله جميعا. اے زما بندگانو، پتاسو پریشانې راوستون کې ذات زیم، علاج ما ته معلوم دی چې توبو الی الله. د حکمران خلاف چغې مه وهه، دا ستا د عمل نتیجه ده. د منګای خلاف چغې مه وهه، دا ستا د عمل نتیجه ده. د ظلم خلاف چغې مه وهه، دا ستا د عمل نتیجه ده. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. پزمکا په غوچه او په لونده باندې د عوام او د حکمران د طرف نه چې کم ظلمونه کیږي، بما کسبت اید الناس، دا د خلقو د عمل نتیجه ده. کچره د مسلمانانو ته اختیار ورکې چې دا د رب قانون دی چې زنا مکوا، اور مسلمانی کوي، دا د رب قانون دی چې دروغ موایا، مسلمانی کوي وای، دا د رب قانون د غیبت مکوا، مسلمان غیبتونه کوي، دا د رب قانون د شرکیات مکوا، مسلمان شرک مبتلا، دا د رب قانون د بدعات مکوا، مسلمان بدعاتو کې مبتلا، دا د رب قانون د سود مکوا، مسلمان سود کې مبتلا. چې د الله د قانون د هر خبره مخالفت یو سړی کوي او الله د طاقت والا ذات دی، نو د بادشاہ خلاف چې تکه هغه سزا درکړي، د رب خلاف چې کې عذابونه برازي کنه برازي. یو کرونا دا مسلمان لګ پریشانه کړي د ګډیر وجه صدا صرف دې ته مګوره چې بیماری ده، ځان ته هم وګوره کم رب چې پیدا کړي تا هغه څومره تابعداري. نو الله رب العالمین علاج هي د کامیابی، چې کامیابی به څنګه راځي؟ توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، که کامیابی غواړئ نو رب ته متوجه شئ او توبه وباسئ. دا واحد علاج دی چې نن رب ته سر ښکته کو او د الله دربار کې د خپل ګناهونو متعلق وجاړو چې اے ربا هر ګناه په مونږ کې شته، اے ربا هر ناروا په مونږ کې شته، لیکن اے زمونږ ربا مونږ ته توبه وباسو. اور دا د دنیا لګوند کې ژوند دا الله موقور کوي مسلمان ته، ځکه کله چې د دنیا دا ژوند ختم شي اور د آخرت مراحل او د مرگ مراحل شروع شي، بیا توبه نه قبليږي. ترمذی کې حسن درجه کې روایت د امام ترمذی رحم الله علیه ذکر کړی دی. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. الله رب العالمین د خپل بنده توبه قبلی تر هغه وخت پورې چې ساده دې ته نه راغلي ګرګړو ته. کله چې د وجود نسا وزي، د سترګو لیدل کمزوري شي،
د جبې ویل ختم شي د غوږونو اوریدل ختم شي دکه ټیم کې ټول انسانان وای چې اے رب توبه وباسو اے رب زمونږ د زنا نه توبه اے رب زمونږ د شرک نه توبه اے رب زمونږ د سود نه توبه اے رب زمونږ د دروغ نه توبه لیکن هغه وخت کې توبه قبليږي نه دا الله مقدر کړی دا جون دا لوی غنیمت وګڼه په دې کې خپل رب ته متوجه شه الله سره نن صلح وکړه او الله رب العالمین یو داسې ذات دی چې هغه خپل بندگان معاف کوي الله رب العالمین که هر څومره ګناهونه کړي خو الله رب العالمین معاف کوي بلکې امید طرف ته مسلمانانو له ترغیب ورکړي لا تقنطوا من رحمت الله اے زما بندگانو زما د رحمت نه من امید کېږي څوک که هر څومره لوی ګناهونو کې مبتلا دی هر څومره لوی نافرمانی د الله کړی دی خو الله رب العزت فرمای لا تقنطوا من رحمت الله اے زما بندگانو زما د رحمت نه من امید کېږي الله رب العالمین دې معاف کړي خو په دې شرط چې تا قدم توبه طرف ته اوچت کو مسلم شریف کتاب الحدود کې یو واقعہ ذکر کړی دا قبیله جوهینا داغه یو زنانه رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اے دا الله حبیبا ما نه زنا شوی دا زه غواړم چې آخرت ته پاک لاړ شم د دنیا نه زه غواړم چې زما د عمل سزا ماته دنیا کې ملاوي شي اے محمد مصطفی ماته د سزا راکړي شي ځکه قانون د مذهب اسلام دا دی چې کله واده کړي سړی او واده کړي خزا هغه زنا وکي نو اسلام وایي چې خلک راجمع کو دا پکاړو باندې ولا پکاړو کې پټ کا او دې ته د رجم معامله وای دا ور سره وکنو آخرت ته بفاق لړ نو هغه پیغمبر علیہ السلام ته وی چې د الله حبیبا دنیا کې د ماته د اسلام د قانون مطابق سزا راکړي شي د الله دربار ته زپاکت لغواړم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی صبر وکا ستا بارک لا گواهان ندی مقرر سورج تیرې شوې د هغه زنانه حمل دومره شو چې پته لګیدا چې دا حامل زنانه ده بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراله چې اے د الله حبیبا زما په خېټه کې د هغه زنا د وجنه حمل راغلی دی زه غواړم اسنه په ما باندې مرګ راشي او د رب دربار کې زناکار ولیکل شم او ما ته الته عذاب راکېږي اے د الله حبیب په ما باندې دلته سزا جاری کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای صبر وکا لا تا ته موږ نور هم صبر کوو گواهان ندی راغله اگر چې داغه اقرار خپل موجودو بیا د هغه زنانه معصوم شو هغه بیا را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے د الله حبیبا د هغه زنا د وجنا زما معصوم مو شو زه غواړم چې زما معامله نور وګد نشي ما ته سزا راکړي شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکه ډېر رحم کوونکې پیغمبرو هغه وی چې د دې معصوم بس کیږي صبر وکا اخر دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فیصله وکړه چې دې زنانه ته دې سزا ورکړي شي نو خلق راغون شو اور هغه زنانه په کانو باندې وشتل شروع کړل د رجم معامله غي سره شروع شو په کانو وشتلا هغه په کانو کې پټ شو تر دې پوری علما وای داغه په سر باندې یو گزار شو چې د هغه وینې ساس کې داغه دارا د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ کپړو ته لګیدا نو دوه خبرې دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازې ته مخ کې کېدو سیدنا عمر هغه شکوه وکړه یا خو چې دا دارې په کپړو باندې ولګېدا ورته وی اے د الله حبیبا دا خو زناکار او ته په ولې جنازه کې یا دا غدار د وجنه ویل چې اے زنانا ته هم پلیتوي لیکن داسې عمل دی وکړو چې وینه دی مونږ ته او رسول مونږ د هم ځان سره پلیت کړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې خفه شو
او فرمایل اے عمره لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم. اے عمره دې زنانه داسې توبه استدا ک الله دا توبه په مدینه والا باندې تقسیم کی، داسې په سچه توبه استدا د دې یوې زنانه توبه ک په مدینه والو تقسیم شي، الله به ټول مدینه والا ته مغفرت نصیب. ولې هغه د رب د دربار نه یریدا، هغه ته پته و چې دنیا کې الله د رحم معامله کوي، ځکه هو الله فرمایي توبو الی الله جميعا. اے د ادم بچو ټول الله ته وجاړه، ټول توبه طائف شه الله ته. اے زناکار الله تعالی سوچت کا چې اے الله گناہ می کړی دا، نور به زناګان نه کوم. دروغجن ته هم دا آیت متوجه ده، الله ته وجاړه چې اے الله نور به دروغ نه وایم. ظالم ته هم دعوت دے چې اے ظالما د رب دربار کې आवाज وکا، الله ته توبه وباسا، د خپل ظلم نه منشا، نور د ظلم د لاسونه راغون کا، خپل لاس د غریب گریوان ته مرسوا. سودخور ته هم د الله د آیات متوجه دے، توبو الی الله جميعا. اے سودخورا الله ته وجاړه، توبه وباسا. ہر گناہگار، ہر ظالم، ہر فاجر اور حکمران ته هم دا آیت متوجه دے. اے حکمرانا نور په عوام ظلمونه مکوا، اے حکمرانا نور د عوام ویني متویوا، اے حکمرانا نور دا غریب عوام مجړوا. توبو الی الله جميعا، طول الله ته توبه وباسه. ایها المؤمنون، اے د ایمان داویدارو، لعلکم تفلحون. په دې توبه باندې به کامیابېږي، په جلوسونو باندې نه کامیابېږي، صرف په منځونو باندې هم نه کامیابېږي، صرف په ګیره اوږدولو هم نه کامیابېږي، صرف په بریتونو کلولو هم نه کامیابېږي، صرف په غټو تسبو باندې هم نه کامیابېږي. توبو الی الله، سره د دې نیکو عملونو په لویو ګناهونو کې مبتلا یې، راشه د رب فرمان وورا. توبو الی الله، الله ته وجاړه او الله ته توبه وباسه. دا آخري لار د نن مسلمان سره. اول لا کچرته د ګناهونو نه توبه نه وباسو، دا خو یو کرونا وایرس دی. الله گواه دی دا امت د دې قابل دی چې الله په د اسمان کاڼي راووري یا په د اسمان نه اور راووري. قابل دی کنه دی؟ قابل دی. د مخکنو امتونو داسې کومه ګناه ده چې نن په دې امت مسلمه کې نشته. د زنا په میدان مسلمان مخ کې، د ناف تول په مسله کې زمونږ ورور مفتی خیر الله حقانی سے پرون درس کې په دې تفصیلی خبره درته وکړه چې نن د مسلمان معاملات څومره تباہ دي. الله فخپل فرمایي ویل للمطففین، په ناف تول کې کمی کوونکي د هلاک شي. نن د مسلمان معاملات ته وګوره چې په میله کې سبزی خرڅي، میوه خرڅي، د میوه خراب طرف لاندې ایخي، سم طرف پاسي خي، ته چې کیلو بسو دي نو هغه بیا 2 کیلو تللی، تا قتلو ته هم نه سمي. دا د نن زمانه د مسلمان حال دی. قصاب خپل تخت بره جوړ کړی دی، ته صرف ورته وایه غوښه کیلو بسو ده، نیم کیلو اډو کې باغې کې د مخ کې نه تیار پراتی. بعضې خو داسې کوي چې بس هغه د مخ کې نه پکې ګنده سیز تول کې ایښي وي، ته چې نوم اخلي وي په خپل سمیت راواله، چې راوالې هغه بیا ګوتې له غوټه ورکړي، کور ته چې لړ شي نو پته لګي چې اوهو دا خو مسلمان راله سودا راکړې ده. دا څه حال دی د مسلمان؟ د ناف تول د معاملاتو په حال کې، د معاملاتو په میدان کې د مسلمان نه 0% قوم بل نشته. ټولو کې پریوتی قوم د معاملاتو په باب کې مسلمان دی. صفا معاملات کوا، هغه سمې پیسې درکوي، ته سمه سودا ورکوا، لږ ورکوا خو سم سیز ورکوا. هغه سیز مه ورکوا چې هغه ردی شمارلی شي، هغه سیز مه ورکوا چې هغه په بیعه کې غیب شمارلی شي. نو مسلمان ته دا خطاب دی چې توبو الی الله، د الله دربار کې توبه وباسه. او کله کله الله توبې ته لارې مسلمان له جوړي. دا عذابونه چې راځي دا مسلمان ته وایي چې توبه وباسه. دا ظالم حکمران چې راځي دا مسلمان ته وایي چې توبه وباسه.
دا کور کې چې ښځه نافرمانه ده دا مسلمان ته خطاب دی چې توبه وباسه ګناهونه دې زیات دي دا نن چې بچې د پلار ګریوان ته لاس اچوي دا خطاب دی دې طرف ته چې اے پلارا ته د رب نافرمانې نو بچې ستا نافرمان دی توبه وباسه دا نن چې قرضونه دي ټینشنونه دي بیماری دي لا علاجه دا مسلمان ته دې خبرې تنبیه ده چې توبه وباسه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه بارک راضی چې دا اول ډیر فاجر سړیو دا سه ګناګار سړیو دا سه د دین نه لري سړیو وای دې یو زنانه ته د زنا د لپاره ټیم متعین کړو چې په بلانکی ټیم باندې مونږه زنا کوو تراشه ټول شپه عبد الله ابن مبارک صاحب د هغه زنانه په انتظار باندې ده شپه تیر شو غنټه تیر شو 2 غنټې تیر شوې 3 غنټې ډیر ټیم تیر شو هغه زنانه رانله دې کې عبد الله ابن مبارک د هغه زنانه په تلاش کې ده د یو زینه د الله اکبر आवाज راغې د اذان आवाज اوریدو چې سحر شو بانګونو ټیم شو شپه ختم شو او زه د یوې زنانه په انتظار باندې اما د زنا په انتظار باندې اما عبد الله ابن مبارک صاحب ته الله په زړه کې واچول چې او ظالما او د الله بندا د الله نافرمانه د پاره ټول شپه یخنه ته ولاړی یو زنانه دي ځان ته مطلوب کړي دا او د الله بندا کدا ټول شپه د رب ته ودرېدلې وي الله به کم مقام درکړو بس د اذان د الفاظ په زړه باندې ورلل د کټیم کې توبه وباسلا لاړ جمعه ته مونږ وکړو د علم په صحبت کې کېناستو علماء سره کېناستو د زنا او د فجر او د فسق د میدانونو نه توبه وباسلا الله ته هغه لوی شخصیت جوړ کو نن عبد الله ابن مبارک دے علماء پوئیږي چې داغه په علمی میدان کې څومره لوی کردار دی نو مسلمانانو ته خطاب دی چې اے مسلمانانو الله ته توبه وباسه الله ته وجاړه او دې ته مګوره چې الله به زما توبه قبول نه کینا الله فرمای لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه من امید کیږي الله به معاف کی د دوه نوجوانانو په دې خبره باندې اختلافو چې یره الله رب العالمین هغه انسان ډیر خوخی چې د سر نه ګناه کړی نه د سر نه ناروا کړی نه زنا یې کړی نه دا دروغ ویلی نه دی سود یې کړی نه دی ظلم یې کړی نه دی زیاتی یې کړی نه دی د الله دا سړی خوخی کنه هغه سړی خوخی چې توبه وباسي او ډیر بدکار اخر کې نه شي په دې باندې اختلافو چې الله ته هغه سړی خوښ دی چې د اول نه تر اخره نیک وي ګناه نه لیدلې دا سړی الله ته خوښ دی کنه دا سړی ورته خوښ دی چې ډېر عمر یې ټکرې خوړلي اخر کې توبه ایستي دیوی یو عالم لزو په لارې بحث کو په یو بابا یو بوډا سړي باندې تېرېدل هغه ورته وایي دا ستاسو په څه کې بحث دی هغه ورته وایي بوډا بابا جی صاحب زمونږ اختلاف